ډیرو عزتمندو مېلمنو او قربانو سلامونه او عزتونه خدای عزیز دې ډېر خوشحاله یم ډېر لوی لوی پروګرامونه انټرنیشنل نیشنل او هر څه مې لیدلي دي کړي مې دي خو مې نن خوشحاله دی چې د پښتون په خاوره یو څو بچي راوچت شول اول د غږ صاحب بیا جوړه کړه چې پښتانه په څه معنی چې څونه خبرو کې شاته دي یوه غټه وجه پکې ده چې پردی میډیا ته پخه چارې وایي خپله میډیا نه لري نه څوک د بهر د ژړا نه خبر شو نه د خندا نه خبر شو او څوک چې په څه وایي نه هغه د قلم کرښه کېږي او لیکلی کېږي بس زه غږ اوچت کړ او رښتیا غږ ثابت شو او وایي که نه وایي روپۍ که وړه ده خو په طول پوره ده ډېر ښه کار یې کړی دی نور به هم کوي که خیري موږ باندې چې څه منډه سره راځي نو موږ حاضر یو دا نننی پروګرام یې جوړ کړو د پروګرام ښایست د دې ملګرو دا خو د علم او د تاریخ غرونه دي خو زه کریډټ تاسو له درکوم که تاسو اورېدونکي نه وی د دې پروګرام خوند به نه یو کس چې بیدار وي او ښه جهان لړزوي ځکه خو کارلایل وایي چې تاریخ چې دی دا د شخصیت نه چاپېره چولي بیا موږ دا خلک موږ خو دې ملګرو زیاتې وکړو یو خو دا ټاپک لګوي ملګري بحث کړی او داسې دی چې کوم یو ځای چېړې ګوډه ده چې د کوم طرف نه سکېږو خوږه ده نو پښتو او پښتونولۍ کې سجده کې که په متلې بحث کې دغه خبره به کوي که په حجرې بحث کې دغه به یې کوي که په غم خاده یې بحث کې دغه به کوي او که ادب معنی کې دغه به خو هغه پرې داسې د خدای درونه زورور راړو چې په دونه بېترسۍ معنې لا وکړو چې وږی ته هم نه دی ارتاو شوی چې زه یې راوچت بل زوله مې وکړو دا ورسره فکر نه و چې یاره دا انپړه سړی خو به هم وروسته څه خوبوي نه او څه دی ملګري زه بدبخت پرې کړم هغه وایي اوس یې څه ګړندی وسې ورته ګنګري پخپو کړو ملګري وایي چې کتابونه او کرنپنسونه او دا نو ما ته زموږ د کلي یو خبر رایاده شوه زموږ په شان غریب کور هغې کې سړی خپې وغځولې مړ شو وایي لور وایي ښځه نور څوک نه دوه ورته ناستې وې په دې چم ګاونډ کې که تاسو خیال وکړئ څه زنانې نه په دې پردي مړي باندې سینې ډبوي نو زر دا خلک خبر شو راغی نو یوې چغه کړه وایي زما وروره دونه نروي منظري به یې د سټنې وو او بل یې وروره دونه سخي وي چې لکه وږی سړی په دې کوڅه نشي تېرېده بلې وې دا چلو جرګې به دې کولې ورو غوندې هغه مور لور ته وي جنې وي ته د مړي د سر نه وي دا څادر راکاږه چې وایي ګورو هسې نه چې پردي مړي ته نه شو په پلار کې خو دې داسې نه و زه وایم چې دا خو ستاسو هغه مینه ده ما ته ځان معلوم دی خدای پاک وایي زه یو پټه خزانه وم ما انسان ځکه پیدا کړ چې زه وپېژندی شم ظالمانو د هغه پېژندګلو د باندې کېږي څوک یې خو ته رانه د کلي خانانو او ملنګانو او چودریانو او وډېرګانو د غږ نه کاسه ګرځولی شي او نه غږ کوي ځای په ځای جرګې پنجاب نه دی ښه پلانی نه دی ښه خان نه دی ښه راوځه که نه راوځه راځئ که نور څوک یو که نه زه د سره یم راځئ دا په قرآن کې ویلو چې دی بخاني په حدیث کې ویلو چې دی بخاني دا په ارسطو کې ویلو چې دی بخاني خو ستا لاس یې تاو کړه زما لاس یې تاو کړو خان شو نو زه دې ملګرو مننه کوم چې ډېر ښکلی خوندور پروګرام یې جوړ کړو اوس یو څو خبرې ما ورته ورته وویل چې ما ته خو څه پرېښي نه دي دا ژبه چې دا د نن نه مخکې څوک 3000 ښایي څوک 15000 بهرحال زړه نیټه ده اریا یو قوم پیدا شو په هندوکش کې هندوکش کې څوک دي د امو دریاب نه واله د اباسینه پورې د هندوکش دی یا داسې وایه چې د قندهار نه د دمغاره پورې واله د سپاکته یې واله شیرشاه باچا درته او روتاس قلعه په جیلم کې جوړه کړې ستا حصه ده تاریخ یې مني جغرافیه یې مني دا خو ته چې ته د خپل تپونه ما ته نرې په کلي کې
اوس که څه دا ګیلې دي پښتو څوک نه سرکاري کوي څوک یې نه دفتري کوي ستا په کور کې ستا ښځه پښتو لیکلی شي ستا مور یې لیکلی شي ستا خور یې لیکلی شي ستا بچي لیکلی شي ستا په کوڅه کې څوک لیکلی شي ما له پښتو ژبې هم د خیرات چې دی ستا له په خیرات کې ژبه څوک در تاسو به ما ته وښایئ چې چاسر او شکسپیر په انګریزي کې لیدېدل دی او جلوس یې ایستی چې ما له ژبه تاسو به ما ته امرالقدس او لبید وښایئ په عربیانو کې چې ژبه یې غوښتې ټیګور به ما ته په بنګالۍ کې وښایئ بنګالي هغه ټیګور لیکي وایي ما هم نه شو لیکلی چاله به بیا نوبل پرایز ورکړه اقبال علامه اقبال ته د پیغور یو ډېر ډک خط لیکلی هغه خلک ستاسو نه هر څه پټوي هغه ته ویې بنګالي ورک وه ما ژوندی کړه ما له دا راکړو ته په پنجابۍ کې ولې نه غږېږې دا خط ولولئ تاسو دا خطونه تاسو ولولئ چې د تاریخ نه خبر شئ دا خو نه دی محمد بن قاسم په اسلام کې څوک نه و له کوټې هلک را توره ویسته دنیا ووله نور څوک پکې نه و له کوټې هلک یې وله وکړو شی دا دی ته به ویې خوسېږې یا به دا دعوه پرېږدي چې زه پښتون یم پښتون څه کلمه نه ده چې ته ووایې مسلمان چې زما رور چې پلانې خورېس کې به خپله زما سې رورې دغه روري بل شی دی دا یاد ساتئ که مسلمان دی او که پښتون دی په الله یقین که زه په دې نتیجه رسېدلی یم که جیب دی د چا سره شریک نه که روري نشته زه د شام سړي ته رورول نه یم زه د لیبیا سړي ته رورول نه یم ته مې دلته هر سال ټکې تا ته رور ویم د اسلام تعلیمات ته نه خوښ شو ستاسو د بېغورۍ په وجه خلکو پټ کړو په هر ځای کې زه دا ځای مولا لتلم یو له کوټې هلک راته وویل ایمان مې وړاکېد وایي دلته یو د اهل حدیثو جومات کې هغې ته ځي کابل یې څه وویل روپۍ پوه نه شوم داسې څه دي وایه په حدیث کې بریلي شته اهل حدیث پکې شته په قرآن کې شته خو زه خپله اجازه پخومه چې ما ته څه وویل ته رامانې ایمان راوړې دلته چې اوس یې ویښ په اوسې دا خاوره نه ده د دې ته که د بهر نه بېغیرته سړی راشي یا پکې نر شي او ستاسې چل دی ته د خاورې فرزند دی خپل دی بدې شي هسې ګوره سیاست موږ د سیاست نه ځان بالا چیپ سیکرټي که تاسو پرې پوهېږئ د صوبې اصلي باچا ملګري خبر دي ما ته 3 پېرې هغه ټلیفون کړو زه لیدو له لا نړم چې هغه ټلیفون کوي ما پسې ولې نه راځي رحمان بابا وایي که نه وایي که دې ته ما د بنده د دره پرېکړه بادشاهي دې مبارک شه که ګدای وایي اورنګزیب که د ډیلي په تخت نازېږي هر ګدا ته خپله خونه لوی ډیلی دی ته سپک شو په تېرو ګرځې په څه ستا ټول عمر کونسلر څه دی د لارې ممبر دی څه دی ته د هغه پیاړ نه ته منګه دا کوره لارښوونه ده خدای وبخښه راغونډ شي په ما یې ډمه مه کړه ما په غریبوالي کې انګریزانو پیسې راکړې مېلمنو له مې په ځای جوړ کړو هغه په دې ځمکه باندې څملاستېده نمازي په هغه وخت کې اوس وکیل دی څه دی په هغه وخت کې په 14 جومات کې په انګریزي کې سبق ټول کور موږ په پټو کې څه شی جوړ کړو راغی وایي چې یاره زموږ هغه چیرمین و د هغه نوم یې واخیست په هغه پسې سهار نه ځم ما یې ولې چې دې کور ته لار جوړه کړي ما لکه ما خو چې ته انګریزي ته چېرته هوښیار شې نو ته خدای دې غر که په غریبوالي کې دا کور موږ جوړ کړی جیسه 90 کې په 90 کې په 33 لکه روپۍ خرچ راغله ته خدای دې ما یې غر که 33 لکه روپۍ دې رانه ولګولې اوس په لار به 2-3 روپۍ لګي اوس پیاړ مې ته کښېني ته په خدای دې که چاله ورکړه په ټیکه په 4,000 روپیو په ټیکه ورکړه ځان له جوړه کړه صاحب خبر شو ما به درله جوړه کړې وه اوس په ما اسخا ټماټر خرڅوي ما ورته ویل لکه د ټوخي بوتله ځواک مه کوه
ځواک مه کوه دا ګز او دا مه ده موږ په 4,000 ورکړي ښکاره دي راکړو روپۍ دغه ما وی جوړه نه ما روپۍ 4,000 ما په ټیکه تلله راکړه پیژنې نه چاته خبره کولی شوی د یارې مړه شوی په خدای باور وکړه د سختې نه مرګ نشي دا کلیوال مې ناست دي دغه غاښونه د طالب د لاسه نشي د لاس هغه د لاسه مات دی چې 11 کاله وشي زه ډوډۍ او وریجې نشم خوړی په اوبو کې څه بلا شوم هغس کوم خو سر مې ورته کته کړو حالانکې باچایي را الله کوله چې قضاګټ کې به موږ له ریډو چلی 2,000 روپۍ خدای له به ځم څوک راځي راشي داسې خړه دي پاپه ده 2,000 روپۍ لوټرې پیشکي پکې راکړو هر سره دي لګولې مې نه دي په سټیج باندې دا وایم چې که عجز چلو دا سر به له تازار کړمه وطن ته چغې واهم چې وخت راغی نه چلو شو هغه اقباله خبره وی نادان گر گئی سجدوں میں جب وقت قیام آیا و زه به طالب بنم ها ښه په ما مور ډمامه کړې ها وایي د اوده هغه کټي راوړي هسې په ایمان یې وایه په قام باندې چې ایله سخته راشي نو په بهرنیو ملکونو کې ټیبل ټاک څه ته وایي کانفرنس ته راځئ دا چلولی وشو په تا دونه لوی توفان تېر شو چې ته پکې غوري نه وې نو د واکدارو خلکو د باندې هم ځان نانګاره کړو چې روسي چل نه شوې تاسو چېرته جرګه راوستې وه خپل کلي کې یو ځای شوي وئ په دې منګوره کې یو ځای شوي چې هلکه دا خوښ شوی څوک و دا ډرامه چا جوړه کړې وه دا سټیج چا ساس کړی و دا اکټران یې څوک و د دې سپانسر کوله چا د کا فلم چې جوړ کړی وایي پروډیوسر یې دا دی پلانر دا څوک و ما بیان ورکړی او زه په وټکېدم هلکه ما زما د کلي زموږ د کلي ما کور خواته کمانډر زما د کور خالص یو کور نه او دا بل کور ګاونډي دی ما دا خو ځان له پوزه نشي پاکولی زه په غرونو کې ما د غارونه جوړوله او میډیا چلوله او دا چلې دله خو که چرګ ورکړه که دا حلال کړه ما حلال کړئ دا څه دي د دې بوجۍ د شګو د بوجۍ به شاته څوکي ته وایې زه ادیب یم او ترجمان یم د قام سترګې یم زه یم د قام هر څه ما ته به سخی وایي ستا قلم خو ډمه شوه ګډېږي ستا قلم خو ډمه شوه ګډېږي د ګفتار نه د لوکیشن د کردار نه ګیلمن یم ته د دې سوسایټۍ سړی هر شی غواړې خپله قرباني به نه ښه یو فرض یو حقوقي ته خو هر څه غواړې خو ته څه کوې ته 80 کاله په دې دنیا کې ژوندی پاتې شوې ته به ترې ځې زموږ عقیده دا ده ته به شاته څه پرېږدې ته به ما په دې نه پوه کړې چې تا په دې 80 کاله کې څه وکړه ما له راکړې کوز دغه ځای چې څوک د پنجاب نه راغی او پوندې شلېدلې جورابې یې ویشلې موږ هغه یې ما درته راکړی ما مخکې کوي زموږ حق دی ته ولې د کوره شی نه رالی چې چاله ورکړې عمر له خیراتي په خلکو پسې ماله خدای ګواه دی دې مرګونو په دغه باندې چې څوک پرې پوهېږي ډېر ښکلي باسونه درېوانو کړي په تایلنډ کې ګوګو چوکو ته وایي یو ډېره ښکلې پېغله هغه خواست چې ملایکو سټلي دي ټولې ښکلې دي نو هغه پېغله ولاړه ده په دې ځای دا تولي اچولې زما ډېره خوښه شوه یوه تولي نو ما ورته ځکه ما یې په یوه پیسو ورکړې وایي په 80 رینګټه ما خو داسې کلکله نه وچاله ما موږ خو هسې شی څټو نو ما ورته ویل ما یې پېغلې په دې 50 په ور نه کړي وایي نه ما یې اوږده ده ډېره نه ما ځکه یو کار وکړه ځه نیمه به یې کړو دا نیمه به درنه زه په 50 والو ته په خدای په قرآن د کافي لوره په نفسیاتو پوهېږه ویې ګورې نیمه به یې کړې رامنې بیا به تختی نه پټان وي په ژبه پېژندی شي په ګوګو چوک کې پټان په ژبه پېژندی شي سر مې ونیو سر داسې تاسو یقین وکړئ د غریبوالي هغه 80 رینګټه مې ورکړه تولې مې وغه
اوس ما سوال زمانه دی پښتو مې غر کېږي شی اصلیت کې دا دی وګرځئ لږ سیرو پر ارغ دی په قرآن کې چالو کېږي د مدین ته منډه کوي منګور ته داسې خو په خاص مقصد دا نه چارچي ته یې سترګې راویستې یا خدای غرق شومه پیسې نشته وې سیرو پر ارغ دی په دې ځمکه کې وګرځئ چې په دې کې کم قامونه وو دا غرقولی شو دا تباهولی شو دا ورکولی شو هغه قام ترقي وکړه دا ولې وکړه څه وجه ده هسې تاسو وګورئ امریکا ثابت د دنیا له امداد ورکوي په دې کونه کې انجن لګېدل دی نه کمه شوه نه خلاصه شوه هېڅ چلون به نه شو نو راځئ چې دې نه عبرت واخلو چې دا چل زده کړو چې دا تاسو چل کوئ دا دم ماته هم وښیه چې دا ګور مې زده شي که نه چې زه خو هم څه پیدا کړم قام هغه مخکې ځي چې دې مارکېټ له څه ورکوي هم او څه چې وړي هم ستا یو شلتالو دی وهله ما شلتالو په شلتالو ته مارکېټ خورې دونه پورې ستا بېکارتیا په ځان راوستی که نه چې ورشو ستا سره ده سیند ټانک ستا سره دی پټی ستا سره دی واښه ستا سره دي د پنجاب پی مې راغستی په پیک مې راغستی دی ښځې مو دا مې راوړو پی مې راوړو ته مې خلې ښځه دی جیلم ته تلم چا چې مېلمه و د هغو ګاونډي وه مې ښه هغې ته کارخانه یا مرګي ته مې دا کارخانه اینما خندل کومه کارخانه ما دغه ساعت په ساعت وی میخی دا وی میخی ته کارخانه ټوله کړې ساته ته چلو کې دا ولې د ساتلو نه بیا که د واسطه کور به ستنې پورې وتړي یا د کټ پخپه پورې وچ بوس په ورته واچوې ماښام د بالټۍ وړې چې له میخه ودروم دا به څه کوي ستا که دوه سره پټۍ دوه تا ته مزدور دهقان تیار خور خان وي نایه کوي درته وي ستا ښځې ته یې نایه کوي خټ یې دله کول غوښان یې دله تپل شتګ یې دله راوړي دی دله کول دی دله کول د هغه په کوم رزق و ستا په کوم رزق ته خدای غر کولی پټی دې ورکړو په اجاره باندې اوس په هغه خر خپه ایښې ده چې تا ته نه یې کوی خو روپۍ دې ما روپۍ دې واله زه لاړمه خبره خو څه سپېره سودر ګرځم څو پورې چې تا د پښتني معاشرې لکه د ملګرو څومره تاسو جوړ اوبو ته متل یې درته وخو مرکۍ درته وخو جلب یې درته وخو ستا د دې سوسایټۍ دغه اقدار وو ته هېڅ بېڅه لیونی شوې علم نشته پوهه نشته ټکنالوژي نشته ډسکوري نشته انوینشن نشته د یورپ سره مې مقابله ده ورغلم پې په څه ورځې هغو سره خو علم دی ټارچونه دي ورسره په تیاره کې لار وباسي ته په څه ځې ستا د پښتنولۍ دلته څه اقدار و ستا ورغالی اور به بلېدو مور به د وزیر خوراک په سیټ باندې ناست و په کټ کې موږ ټول واړه به یو طرف ته پلار به پورې ناست و مور به دا ویل شو که دو پورې ویل شو که تاسو پښتنه سوسایټي سټډي کول غواړئ زموږ خواله راشئ موږ د عمر په داسې ځای ناست وو چې 40 کاله و د والي صاحب بچی لیدل وه 40 کاله و پاکستان ولیدو تاسو به د چا نه اورئ زه به ته ما لیدلي دي نو هغه مور جنۍ چې به نوې واده شوه نه دې ته اجازه نه وه چې دا په لینډ کې مخې ته کښېني دا به د خواښې شاته کښېناسته چې څو به څخه لمانځله نه ووتی او تلی به نه موږ چې به پلار ووت نو ځواک به کو پورې به انډېروله موږ ته خو به خاورې وي په خټو خاوره به نه نو هغه انډېري ته به ورته وپوهو چې بابا په ځای کښېنم مور به دا هر څه ویشل نه مور به خپله کیسه را پلان وکړه وزر له تللی وم مبارک له تللی وم پلانۍ یې ورکړه پلانۍ واده دی پلار به پکې د پولې پټي او د کور کلي خبره وکړه زه به هېڅ بې سبي یونیورسټۍ نه بې سکول نه تعلیم یافته شوم بیا به زه د دې ځای نه حجرې ته لاړم خدای ګواه دی د ملکنډ کې چې کوم سړي په غذا کې شموزي ماما د شیروان کپتان صاحب پلار چې د والي صاحب سره ایډیسي و د هغه پلار وی چې زه د 18 کالو عمر چې د جنګ تلو اشیت ما په وم جماعت کې الحمدلله دا په کمپیوټر کې پروت هغه مال مو په کوچو باندې سر ور کو سترګې راله تورې کړې او چې غزا ده والله اکبر موږ چې تلونه په هغه وخت کې خو نور څه نو
نو یې موږ دا غونځاخي پاخه کړو څوک ته دلته تېدبخي وموت دلته چې فقیر صاحب خو یې چې ماشه کې دم کړ دي ورځی پې جوړې موږ پې ولاړو موږ خو هلکانو جنډې راسره وی ته پرب یقون که ما ته وی په جومات کې وی د پلاني زویه پرب یقین وکړه چې پیرنګي ته وپټه زه وا موږ راووړ په دې یو بل نه نه خبر وی خندل ما ته وی ځواني دونه ښه شی دی چې پخواني ویشونه نو زموږ دا اوس چې منګلوري وو په دې کې نیم کلی موږ په دنګرام او کوکارې باندې نو وی د پلاني زویه وی ما د ملکړ نه موږ 15 کسانو دونه منډه کړې وه چې د ملکړ نه چې زه پاڼ دنګرام ته رسېدم زما پونده نیمه شلېدل وه زه پرې نه ومه پوهېدم موږ راله بیا د شپې ربړ ویلې کاوه هغه یې پکې اچوم موږ دا خبرې او دا د خپل قام تاریخ په جومات کې په حجره کې زده کړو ته هغه خرڅ کړې روپۍ دې واغځې د خوازخېلې بڼ دې خرڅ کړو چې چل دی په قرآن کې ذکر شوی دا خو نن ډېر کومه زر که وتینې والزیتونې زیتوس په پولو باندې ځه طارق عزیز په خپل نیلامګر کې یو څو کاله مخکې وی چې په بیت اللحم بیت المقدس کې هغه خونه لا ژوندی دی شتې نن چې عیسی علیه السلام ورته ډډه والي وه کارغه 900 کاله ژوند دی او د خونه خوړو زموږ د کور شاته بڼ دی پای کې دي زه پکې اتیا کال ته ورسېم بوټی دونه دی او دونه دی نو تا اجره ورانه کړه جومات دې وران کړو جومات سره دې چلو کو مولای چل کوي سبق خدای پاک په ما به امامتي پرېښی نو دین من دا خو ما تا ته زه را به شي سړي ته نیکه قرآن مې دی د غم خادې خانې هسې چې ځان له دې جومات یې هسې پر دې جوماتونو ته ځي د شریکه هغه به دا د کمر او دنګه جومات پکې جوړ اوس د هغه په جومات او د هغه په جنت دوزخ نه دی په نوکرۍ دی نوکري به پخول غواړي څه ورځې نیکه په دې کې چې د څه یو کامره که نه دا خلک پکې نپل کوي او داسې خپله څه وظیفه پکې کوي او روژه کې څه نوم یې رانهیر شو هغه اعتکاف پکې کوي ولې اوس د مولوي صاحب خو مېلمه له ځای نه یې پاکه چېرته به بېږي دا یې پرې جوړ کړو اوس مولوي صاحب وایي چې ورستی کار دی ته پاتې ډوډۍ دا نه دی دا د چې قیصر نه راغلی د ده پلار ته خو ملایک سبق لراتلو خلک په وخت پې کې چې ډوډۍ راوړئ دا دی ډوډۍ هم دپاره شو ته که دوزخ له ځې او که جنت له ځې ځان له ځه هغه ملا باندې د یو څو کال نه یې چلو شو یو انپړه ځان پړه هم بډې مې رانغوتې په کوڅه کې یو ته به ماله وټ راکړي ماله وټه خدای دپاره قام جوړوم لکه موږ یې چې په اویا کاله کې جوړ کړو مولا باندې هماغه مرض لګېدل دی که سجدې له ځي نو سبحان ربي الاعلی نه وایي خو ماله وټه ماله اسمبلي او ماله سنیټ په هغه هم دغه شی لګېدل ته هغه هم وران کړو مولا ولې مصلي ته کښېني سنیټر بیا مصلو ته کښېني ممبر ته کښېني محراب ته کښېني دا څه څه دغه چغه وایي شریعت ته له غواړو شریعت دا وینه پسې کېدو نه لاړه دا په شریعت کې دا نه ده دا شریعت ځای نه ده زمونږ وینه هسې لاړه هغه چینلونه تا مات کړو جنکۍ به راغونډې شي په کورونو کې به یې مایچین غښتې خټې به یې په کورونو کې په مني په سر باندې کولې بیا به په اخترونو کې میلو راتلې ګودر ته به تلې موږ د واده او د ښادۍ او د سخر او د خوښې دا ټوله کیسه به یې په ګودر کې زده کړه نینځکې به یې کولې په کوڅه کې لوبې به یې کولې چندخ به یې کوو هغه ټول هر څه چینل وړه تا ماتې کړې کښېنه اوس ته یو انپړه موږی پاتې شوې ځکه خو ستا نه د بهر دنیا نفرت کېږي موږ څنګه قایم دا ټول خلک وت ما باندې خدای یو دی سخته وه او په ځان نومایي ما عمر شوی دی به خو د زامنو اعلان یې سره پرېډو کړی چې د ده 2 زامن او دی د منځه ویسئ هغه بچي پینډۍ ته بوت هغه مې هلته دی راکړ زه بیا رالم کمیشنر راته کار شو ما الله ګوه د مرګ نه راغلی ما څه دی تېښته کوم
وطن خورو خادمو ته پرېږدم داسې دی نو دا خلک چې بیا تو نه لا اله الا الله محمد رسول الله چې په ما وسو شو چې کارت راکړه چې کته د لنوم ودې کړي د خدای د ذات نه به منکر یم که مې ورکړي مې تلی نه بنم تلی نه یم کارت پسې پسې ورکړم نو خبره دې پورې کوم چې په یو لاس باندې په سړک باندې امریکا مرداباد په بل په اوږه باندې وزي کمبل زنده‌باد دې ته ایمان وی دې ته پښتو وی دې له د کوم مذهب نوم ورکړې ما پې پوه کړه ځالې زنده‌باد طلایي زنده‌باد دی زنده‌باد زمونږ ترور ده جي امریکا خو زمونږ څخه ترور ده او چې ملا صاحب شي نارې تکبیر الله امریکا مرده‌باد او چې کله ولس ورکړي دا د کتاب دی نکاح ورسره کېږي نو تاسو معاشره لاولو پېژنئ سوشیالوجي یو علم دی دپاره د خپله ساده معاشره وپېژنئ خدای ګواه دی باچا موږ په شان یعنې کور خو یې چې بېګا له وړو شی که نشي پالله یې خو که دا له مې غني دی نمونه خوشحاله ژوند مې تېرېږي ورانه مې چا سره نه څوک مې بدې شي تعلق ورسره نه ساتم سلام ملام کومه نه غیبت کومه نه یې بدوي تعلق ورسره نه ساتم خو خوشحاله یم خو هغه چې کور یې مړه شی که نشي لږه نکاح ته د دې خاورې نر پرزند یې ته پښتون یې یا به دا د پښتون دا نامه د ځان نه لرې کوې پښتو به بله ژبه به اخلي نو ما به درنه ګیله نه که په یې نو په دې خاورې په ټول کې به ګیټې غورځې تا نه دا خاورې څه غواړي دا لکه د باجوړ په ټیم ته نه شي غواړی دا ستا حق ستا نه غواړي تا د دې میوې خوړلې غلې دې خوړلې هوا دې خوړلې ده اوبه دې څښلې دي اوس د دې نمبر ده دا په دې نه کېږي موږ بېګا پیړني وخوړه موږ کړی ورید کړو خېټې ته پروت یم لوی غني ورته څه وایي خدای دې قبر د نور ډک وایي ژوند که تش پیرلي سټل وي نو دا خو سپی هم شي کولی او که تش نسل زیاتولی دا خو غوی هم شي کولی پیرني زما پر ځای سپي ته کېده زما نه یې ښه سټي نو ته پیرنۍ ته دا دونه ورځ د صحابه ته ځان دې وشله او پیرنۍ ته ناست وې موږ بېګا پیرني وخوړه د دې ځای نه به پېښور ته ځي د بریکوټ سره به یې ورته څه به خورو ته خدای دې غر که پېښور که خلکو ته وګوره دا پلاس یې څنګه دي دا تجارت یې څنګه دی دا غم خادي څنګه دي ډرډومه دي څه به خورو تواني له به ورځو تواني پوله خورو پرېږده تواني نه موږ منډۍ تکونه خبرې چې راشي دلته یې تپوس دې وکړه چېرته تلل پېښور ځانو په ټیکو ډیسکو دی لکه نرشه خدای دې غر کوي او سیر غوښه کور ته راوړه ټول واړه به درسره شي کوي خورئ ته خېټې نه پوهېدې ته خېټې پوښتنې بس وایي جنکۍ کرښې را نه کوي موږ ورته چینده خوړو که څه شی وایي که دې خپه په کرښه کې ولاړې اوس وې دا دوه سترګې څلور که په کمال ځه ژوند سان څه غواړي دا داسې شی نه دی یقین په خدای وکړه یوه قبیله په دنیا کې هم دونه نه ده لکه دا موږ دا کټاسرې چې نن یو دا بل چېرته لکه د چینې توربینې ډیم ته وګورئ که نه دا خو د هر ځای ډیم نه اوس کړزو کې لږ وبلل چینه راله خوړګۍ راله جوړجوړی راغی دا راغی داسې راتلو ګلګیسه اونځه پلانې او داغیله او څنګه موږ ته چې رارسېدو ډیم شو دا قبیلې ټولې په وړاندې سر کې که تاسو وګورئ زراور د اریاو نوم یو 2000 کاله مګر لکه د نن نه 6000 کاله مخکې دا وړې قبیلې خو لکه په کلي په پرزورو کې وړوکی مشهور شي کاپیوزي کې زور زیات یې دی او نور راولي دغه شانتې دا قبیله چې کموانه په یو ځای کې چې دا اوسېده د دې قبیلې له نورې قبیلې راله چا راځغلولې وي هغه د ترک وې دې له راړو چې پلانې مو وهي او ټکۍ مو ښځې رانه بوتلې
او یو دغه واغسته ورشوګانې ویډیو اسونه بوت هغه ته کېنه د دغه ورځې نه په پښتنو کې د پناه تصور پیدا شو کینې مې دا او که څوک په طرف راغی خدای ګواه دی موږ به وینو هغه له خوان ورکو د پناه دې مرګري وي که نه زموږ دا سوات والا چې په پدیل کې پناه ګزین شو هغه به په ټیم ورکول پس الله چې دا ځان له کرې او ځان له سمبالوي موږ په منګلور کې لا دې څه د پوه شته نو دا د پښتنو کلچر لاول سر کې چې جوړېږي یو چې هغه میلمانه راوست هغه له خو ځای پکارو څه کوټاګۍ دا وخت یا څه هر شی چې دا جوړ کړی شو هغې د جوړې شکل واغست او دغه پناه چې هغه کمزوري ده نورو خلکو له خوند ورکړي چې لکه دا په پردي میلمه باندې ځان وژني خلک راته دې سره کېدو په دې کې ته وګوره زما دا ګناه پکې به د ترکي د بل به پکې ورور د چینیانو د بل به پکې د بل د چا به پکې د یورپي د چا به پکې د آسیایي دا ټول جدا دي اوس تاسو وایئ چې ماما داسې عجیبه خبره زه خو پوښتنه څوک درته و چې نه نه خدای بندیانو قامونه کلچر یو ځای کوي کلتور تاسو ګورئ ستاسو سره په دې سوات کې هندو اوسي سیک درسره اوسي اوس سره عیسایان پکې هم اوسي مسلمانان پکې هم اوسي د هندوانو ښځې ته په ریګوید کې او په اجروید کې ستر نشتی ازاده ګرځه خو ستاسو سره په پښتني کلتور کې راغله زما د ښځې نه هغه زیات ستر زما دغه ډاکټر صاحب سره مجلس یو بل ته کنځل منځل کو کله سپیډي زه وکړه دلته ازاد ځم نه مونږ کار راځي نو زه چې ځم نه غږ کوم په دروازه کې ما راته ښکارېږي زه نه کنه دا د وطن رواج دی خدای دې خوار که غږ به کوم نه زمونږ کره هم داسې ډایرکټ مه راځه نو چې دا دی چې دا به کلتور به موږ یو ځای کوي بهر یا ما یو څو ټکي لیکلي اوس وخت نشته نو د ژبې د جومات خبره د ورور وکړه مقالې خو ټوله ښې خو یوه خبره ستاسو نه تپوس وم د اجرې فیصله په جومات کې نه کېږي د جومات فیصله په اجره کې کېږي ما تاسو وې ابه اوبه میلا په کتوري تاسو چې چلو کو چې کم نوکرو جومات ته ځان له مانځه او د اصله نیولو چې امام وته تاسو هغه اوس باچای شو دا د چا به خوندې ما په دې پوه ها زما نیکه توري والدي ما ته نیکه وښایست دا کوم ځای والدي زما د مور چچ کالیو رحمان بابا وی هغه ناوی چې په خپله ښایسته نه وي څو پیسه کاندي ښایسته مور او نیا ما له چنګټۍ راوستی مور یې ښکلې په مور یې چل کړو ته به ما ته د هر څه ثابتې دا به راته ښې یا به زما په مخ کې دا لاپې نه وایې زما د مور چچ کالیو دا کلو او وی که نه وی چې مې د تورو زلفو واړو او د چا به کارو چا به هسې غږ کومه ستا چې پرچم په ډیلي رپېدو ته د ټولو پلار روپۍ ټکې نن هم 1 روپۍ 2 روپۍ استعمالوي د کابل نه یې وړه هلته لاګو کړو ستا کرنسي هلته نن هم چلېږي په بنګال کې هم چلېږي په انګریز کې هم چلېږي ستا ولایتي چې مونږ وایو دا د ولات نه راغلی خوانمنو کتابونه وګورئ ولات په هغو افغانستان ته وي د ملګري خبره وکړه د پښتنو د ودونو او دا که نه وایي وړه وړه چې لویه مه شي او په کور زړه شي چې د پلار خوشحاله شي نه او چې ډوډۍ خورم دا قاریږي او چې روپۍ شړنګ کې دا شیل د خندا شي نه او زه په توره سپینه نه یم زه په توره سپینه نه یم کږه وږه په لاریزي میینې کړمه او ته چې د بره چمه راشي او ما د خدای خواره کې چې خوله نه درکومه شی اصلیت کې دا دی وروره که ستا ټپه ده که ستا متل دی که ستا پوک دی ستا ولسي ادب دی ستا دا نوره شاعري یا نظم نثر یا هر څه تحقیق خدای دپاره تحقیق ته لار ورکوي نثر ډېر لیکئ د هر شاعر د هر قلمکار ګورئ د ستاسو د کلي شاعر دی
ته قدرونه کې انګريز باندې څه قدر کې هندستاني به څه قدر خدای ګواه دې مرګري چې اردو کې شاین لیکل کې اردو نه دوره یې کراچۍ کې کانفرنس ولاشي مې راوخته په 77 کې راته څومره شلاړم پیسې ایچ سوسایټي او تاسو یو علاقه ده دغه پروفیسور رانوي چې خان صاحب क्या लिखते हैं मैं पूछता हूँ थोड़ा बहुत लिखता हूँ मैं उर्दू किसको आती है हमारी तो मुज़क्कर मुअन्नस है मुअन्नस मुज़क्कर है नहीं वस्तुगुरा सरे संगेरे मतलब आपके मुंह से तो फूल डरते हैं खुदा को आप तो इतनी मीठी मीठी बातें करते नहीं आप तो बड़े आलिम फाजिल है वो रोज़ ही पर दरख्त पे खड़ा पकड़ाचे की उमा उड़ान बे मजमून में उड़े को स्वात तो लुआ ज़्यादा सना होते अंगा बंगा पाया चनोका तो पकोमी जुबान को तेरी साला की चौक कर हुआ विनर आला रखला बोइतला मागे दरियों दर्द के उपाख्तुन साद कली शहर दासमान ना अज़वारान दी पराठे दल रखो वापस पूरी दी ऐसे वही गोरा ज़पा स्टेट वडालें ज़पा तास्ता शल खबरें हो नूरस पस्तादा कार नहीं नुताते चावली चुवाइला ज़मा पो चांगीर की मुलेटी पर्दी बाजार ते नोरे ख्वाजा खीरी पर चौक की मिलकी दी कदे चार्जर तो वो बोली कने कोर्ट बोलूं कुतास ते वो वेल की रसे खबरा चोरियों करी की उसलिए तो ख्वाजा खीरी दा कबाब करे कि अक्सर पर पदी मुनीम दमुंग पर देखलू के खाओ ये वो गुरी जोल दा जो मुंग पर पदी वो की माता होला कबाब पर अब कबाब सो को उड़बो को ब्याव कबाब नो ये सरी करे की खाओ कना माखाम से चावा नगस्त पकड़ी के लड़के और के चूड़ी के ना ये जुमात पर लड़ी से जो चाव तो लड़का बख्शाली बिला उचा चावा ना बसो जो सबाई ब्याह करे के सबाई ब्याह पर लड़के यार के बख्शाली यार चावा ना बसो पदरे मोर से तो जो आते करे के हो वे ने कांता से खबर को तब से सबाई ब्याह सारे कबाब तदरीर जो खोए न ताउदोल न खोए ما خو د قرآن وی دغه کباب ته کور ته وړم پراته نو زه تاسو ته وایم چې سبا کاریانه کوو چې وخت نه چې د پاره د خو دښمنی پرېږدو دا نه چې د سره زبان نو د هندو سره دښمنی مکو د عیسائی سره مکو دښمنی په اصولو کې د اصول نشته دوستم د اصولو شه دښمنی د اصولو شه کته په خدای مې نه چې ته په خپل ثابت جایداد کې د ورځې 10 روپۍ یتیم لنی شو دا استاد خدای سره ضرور مینه ده اسی در سری نو خدای گواه ده دا مرګره شته کنو څوک پکې کوم پښتنو چې د خلکو له لاس ور کړی دی پاګه سخته کنه شل 15 لکه خلک حکومت په ترتیزونه چولې دا د حکومت ته سمبالولو کار نو د صحابه دغه بابا خبرې زما په دې سینه لیکتي موږ به غوجل ته لاړ شو تاسو په دې کور کې کېنه ډوډۍ وا زما خور د چارباغ نه تلوه نخزه خو جوړ شي اځه به تاسو کړي پای کې واړه کا دی وو چې خور دا تاسو منګلور ته نږدې ده هغه نه زه منګلور په چارباغ کې واده شوی ما یې په منګلور کې څو هغه منګلور خو زما کړی دی ډېر خلک پیژن یې پرویشین هغه وی ما سر دغه ما ته چې یقین په خدای کوم شرور مې ده هغه سر چې هغه کوم سلوک ته ټول کړي سره کړو زه بیا دغه شکر له دې له اوسو سره نسب جوړ شي مونږ راځي دې ته پتا پوښتو وي چې په داسې ساحه کې لکونو خلکو ته کورونه ورکړو خوراک ورکړو پیزار ورکړو دعای ورکړو دای ورکړو داسې خلکو ته کته زنده باد وای مزه کوي موږ بیا د غیرت نشي چلو کو دا سپشته موږ د خلکو د شکرې په نوم باندې په منګواره کې خپل کور کې کانفرنس کې خو او د هر ضلع نو یو نماینده راوغوښتو معیار صاحب د مردان چې دی هغه مشر کړی ولد همونږ ما ستاسو د راوستي چې موږ د سوات د ولس د طرف نه ستاسو تشکر وکړو
په داسې سخته کې ګوره تا پد پښتو پرېښودو ملګرو تاسو کې به د هر قام د هر کسب د هر کلي سړي دي به تاسو چې دلته ځي راغوښتي یې نو تاسو له کارډ یا بلنه یا میسج په دې نه یې درکړی چې ستا ځمکه څونه ده ستا پلازې څونه دي ستا جایداد څونه دی په دې نه یې درکړی دی باندې هم نه یې درکړی ته څو رکعته لمونځ کوې څو سودې کړي دي په دې هم نه یې درکړی په دې هم نه یې درکړی ستا څونه تعلیم دی یا نه دی خو ما هسې په دې درکړی دی چې زه هم پښتو ژبه وایم او زما دا ورور هم پښتو وايي ما په کابل کې دا باچا صاحب په مخ کې په تېرو میاشتو کې کړی وه چې زما خو په هغه وطن کې مې څوک پېژني نو په کوڅه کې مې نه پېژني خو تاسو دا درناوی په دې وجه راکوئ چې زه پښتو یم په دې کې موږ غیر پښتو ژبې نه یې راوستی که نه نو مطلب دا دی چې دا پښتو د دې ځای نه واله د پکتیا صوبې پورې دا یو زنځیر دی موږ د دې کړی یو که دا زنځیر برابر و دا کړی به برابر زما او ستا د پېژنګلو د رورۍ د خپلوۍ د وینې د هر څه د یو ځای کېدو دا ده دې ته راټینګ کړی ستا پېژنګلو جوړه شوې ده اوس که دا ته نه ساتې نو دې ملګرو چې دا ټول څیزونه یاد کړو چې پت دی پښتو ده پښتونولي ده دا ټول د دې سره تړلي څیزونه یې دا ځي دا دې ژبې راټینګ کړي که ژبه ستا غني وه طاقت پکې لفظونه پکې وو خیالات پکې ستا شاعري به هم ښکلي ستا خبرې به هم ښکلي ستا هر کار به ښکلی خو ستا سره علم نشته پوهه نشته د ژبې خېټه دې تشه ده خدای ګواه دی که ته هغه شاعري کوې هغه به صحیح هغه د راله راله او جنې د خیاله خیال او ما راوړي نیم پردي دي دغه شوی دی په هغې کې به اپیل نه کېږي زړه ته شاعري هغه ښه چې ستا ته اپیل وي لکه د شمس هغه یو ساده غزل چې به دا شینه نشه کوو ته چې په بم باندې ولاړه وي تا چاته کړ د معاشرې خبره وه ما ته به خپل یاد شو په پلانې چې میون ما سترګې مې ورکول هغه زه ولاړم که نو چا ته یې اپیل کوو د هغه په دې ماحول کې دننه ګزار کړی دی نن هم که څوک ملګری دی په شاعري کې د ګودر خبرو کې د چینار چې واه 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 انسان د دغې سره نشي ځنګل د ډیپانو د لاسه د محکمې د لاسه خو خریلی سر شو خو بیا هم په سړک کې لارې ځي په هغې ونه ویستي دا یو فطري مینه ده دا نه ورکي او نه کوي بهرحال نو پښتو زمونږ د یو ځای کېدو د پېژنګلو د ثقافت د کلتور د هر څه لکه د کېناستو پاڅېدو نه والا هر څه شوه استاد دې پښتو لوی چل کړی ده زړه یعنې څونه بېغوره د اعلی حضرت نګل عبدالودود د ورځو نه والا او د میجر جنرال جانزیب د ورځو پورې او بیا وروستی ټایم له ما سره سن 80 پورې پښتو په سرکار کې چلنده وه د ما سره اشتام ده اوس ناڅاپه دا پښتو بند شوه تاسو کې چا تپوس کړی چې دا ولې حالانکه د یحیی خان حکم دا وکیل صاحب په زمانه ډېر ښه پوهېږي چې once promoted shall not be demoted is the spirit of murder چې یو شی مخکې تللی به شاته نه راځي نو پښتو خو دونه نیټه مخکې تلل وه نه څه شوه دا هغه بېغوره ماله پښتو زما پښتو سرکاري که سرکاري ته نه واغسته د هغې د ساتلو نه ما دې سرکاري که بیا هسې یو تپوس کوو څونه پلازې جوړې شوې څونه مارکېټونه جوړ شو څونه بازارونه جوړ شو څونه کورونه جوړ شو چېرته یو نر پښتون پلازه نوم کېښود پښتو بازار چېرته چا نوم کېښود چا په بورډ باندې ولیکل چې دلته چای ګوړه پرېوانه میلاویږي हमारे कोई इधर मुर्गा बैठता है په تاسو څه قرباني راځي د یو وخته خېټې تاسو د چرګان واړه ته ووایه که سبا دې په بورډ باندې دا نه و چې چرګان واګوئ په خدای به وکړه که چا ښځې درنه واخیستو له والله سره دی تاسو د ده جړا وینئ پسه به وینئ خو ته خو دا هم نشي کولی چې په خپله کوڅه کې یو دوکاندار ته ووایې
ولې رسول الله سلام کم کوم کې چې ګناونه چې وشي د مرګ وګړي د یریږي مونږ یې اخستیو پکار دا نو چې دا دونه پلازیا دا وخت مړه دا چې مونږ هم نشنه برابر کړو کامران خان د خدای وبخي ما دا خبره په سټیج وکړه او هغه په تقریر کې ریکارډ کو ګوري چې درکو شین صاحب دا په ما شو په زبې غور کوم په عدالت ټول ګناګار زما خپل زوی د های کورټ سپریم کورټ وکیل هغه د کوم غور وکړو هغه کامران خان په کې دونه ژوند دی او بیا موږ د چورات خبره نه پښتو شو نه لا اله الا الله محمد رسول الله په موټر کې کېنولم د منګوري په بازار کې پیپل چوک چې دا شاته بازار دی پسې دې ته بوتلم زنو ما خبر چې دا ټول د دې ودا دې د نوم په بدل کو پښتو بازار دا د وخت ما په سړک کې دوا وکړه څه خبرم نو ته خو دا قرباني هم نشي کولی چې د ګاونډ کې د چرګ ورته وي چې وروره که دا چرګ هګۍ پې ولیکو نو څنګه به پټل کې د مقاید صاحب نوم به تاسو ټول اورېدل د هغه د کابل د طرف نه پروګرام مونږ ټول تلو ښکلو خلکو پکې د کابل هغې ته خو ملایکو په خولې کې څکل دي ډېر ښکلي بحثونه وشو زه پاڅېدم ما زه به څه ما ځان له دا رباب کې ایستم مونږ چې د زیاته دوکان چې کوم ځای شپه وه هغې سره د چرګو سمدستي دوکان و हमारे को मुर्ग मिलता है बस मैं मालदा पूरा मालती हुई चला सुनी ना दा चरकान सूख आ दी वाशिंगटन ने सूख राजी दिल्ली ने राजी कराची ने राजी बेखबर हुआ खलक ना नलमा ए मिक्स आजी तो जमाइल दाई सुनी के लिए तो पता पूरेगी ना मैं को गुना वाले नहीं सावे खुदे गवाह के भी जरूरत का गेगा ځینې کارونه خو داسې دي چې حکومت په ستا جبه نه درکوي معلوم یو راکوي او ته یې غواړې عجیبه کار کوي نو دا سوي چې ښځې ته یې مخه یا دا حکم شته سوي چې کوڅې سړي ته یې مخه یا دا شته سوي چې بورډونه پښتو کې مه لیکه دا شته سوي سړکونو له نوم مه ږده پښتو کې دا شته ته بیا ډراډ رامسې خر ته خو لا سړی ډراډ راوکړي که نه نو موږ په هغه خرو کې راځو او دعوه د انسانیت کوو د پښتنوالي